د साउथ افریقا عظیم لیجنډ کھلاڑی اے بی ډیویلیر د خپل ریټایرمنٹ نه پس د ساوث افریقا د پاره د ورلد چیمپئن لیگ د ورلد لیجنډ لیگ ټرافي د پاکستان نه بیګاو ګټله چې په دې میچ کې اے بی ډیویلیر ډیر زبردست بیټینګ کړو په شپېتو بالو باندې 120 رنزونه جوړ کړو چې خو زبردست ټیک ټاک د پاکستان د بلرانو دلای اے بی ډیویلیر کړي وا اے بی ډیویلیر عمر دا وخت یو سل ویخ کاله دی د خپل ریټایرمنٹ نه پس د غټه کارنامه سره انجام کا چې د دبليو سی ایل فائنل د ساوث افریقا د پاره وګټلو جی کچره موږ د ساوث افریقا د ټیم مکمل کیریئر وګورو نو ساوث افریقا صرف په 1998 کې چیمپئن ټرافي ګټلې و او په 2025 کې بیا د ورلد ټیسټ چیمپئنشپ فائنل د ټیم بابا په کپتانۍ کې وګټلو او روز د درې ما ټرافي چې کومه هغه ساوث افریقا وګټله دبليو سی ایل د اے بی ډیویلیر په سربراهۍ کې اے بی ډیویلیر د ساوث افریقا کپتان هم پاتې شوی په ون ډے فارمیټ کې هم په ټي 20 فارمیټ کې هم اور په ټیسټ فارمیټ کې هم اے بی ډیویلیر په خپل پیک وخت کې په خپل ځوانۍ کې د ساوث افریقا د پاره ټرافي نه وګټلې د ساوث افریقا ټیم چون کې د په کپتانۍ کې د په سربراهۍ کې ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي دي د آی سی سی په ټورنامنټو کې د ساوث افریقا ټیم فائنل تم کوالیفای شوی دی چې یو فائنل ته انډیا وګټل ریسنټلی 2024 چې کم ټي 20 ورلد کپ وای کې ساوث افریقا ټیم فائنل ته کوالیفای شو چې پای کې اے بی ډیویلیر خیر نو خو هغه فائنل ساوث افریقا بایلو د نمخ کې ساوث افریقا سیمی فائنل ته هم کوالیفای شوی دي کوارټر فائنل کې هم دای ګټلي میچونه بایلل دي یو نیوزیلند تاسو لایار شي چې سیمی فائنل نیوزیلند سره وو او تقریبا 1 بال 6 رنز پاتې چې د نیوزیلند کھلاڑی چکو خلا په ډیر سټین باندې او دای اے بی ډیویلیر شو یا نور کھلاڑیان شو مورنی مورکل شو ډیل سټین شو چې ډیل سټین په پیچ باندې پروت جړلې اے بی ډیویلیر هم په جړه باندې ګراوند پرې خاو دی مورنی مورکل په بونډرای باندې جړل لکه د کھلاڑی ډیر ښه عظیم کھلاڑی پاتې شوی یو لیجنډ کھلاڑی پاتې شوی دی خو چې څه ټیم د ساوث افریقا د پارالو بکوله نو ساوث افریقا صدا سه غټه کارنامه د آی سی سی ټرافي نه وګټلې چونکه ټیم خه مضبوط ټیمو خو بیا هم د ساوث افریقا لوبډلې دا کارنامه نه وسر انجام کړي خو اوس د ریټایرمنٹ نه پس په یو سل ویخ کاله عمر کې اے بی ډیویلیر د ساوث افریقا د پاره د دبليو سی ایل فائنل وګټلو ساوث افریقا د پاره د 2025 کال چې کم دی دا بختور ثابت شو بختور داسې ثابت شو چې یو خو چیمپئن ټیسټ او ورلد لیجنډ کم چې ټیسټ چیمپئنشپ ته د هغې فائنل 2025 د انډیا د استرالیا نه وګټلو فائنل استرالیا سره د ساوث افریقا ټیم بابا ما په کپتانۍ کې هغه ټرافي د یو ګټله چې هغه د آی سی سی ټرافي وه بل د دبليو سی ایل فائنل وګټلو او روان ټي 20 ورلد کپ هم دی نو هغه 2026 کې دی ګورو بچی کې د څنګه پرفارمنس ورکوي خو 2025 د ساوث افریقا د پاره یو لکی کال ثابت شو اے بی ډیویلیر د خپل ریټایرمنٹ نه پس ساوث افریقا ته ټرافي وګټله او د ریټایرمنٹ نه پس د پاکستان څنګه د اے بی ډیویلیر غوړي د پاکستان خلاف ډېر ښه ریکارډ د چې کله هم پاکستان سره د ساوث افریقا میچ راغلی او اے بی ډیویلیر په میچ کې وي نو د پاکستان د بالرانو خو ټیک ټاک دولای کړی دا بیګای اماد وسیم مغربولو اماد وسیم نیم ډېر زیات سکور وایستو وهاب ریاض خلاف د ټولو بالرانو خلاف د ښه بیټینګ کړی دی په 60 بالونو باندې 120 رنزونه د جوړ کړیو جی نو ساوث افریقا فینس د پاره او د اے بی ډیویلیر فینس د پاره ډېر مبارکي جی